بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني رشدي وعلمني من شر نفسي. ګورې ملګرو، دغه قاعدې د محمود دا وویلې شوې. د محمود په قواعدو کې مونږه اته قاعدې د کتاب دي او سنور پکې مونږه یو څو قاعدې وي چې هغه ضروری قاعدې دي او د دې قواعدو د حل کولو لپاره د دې سګو د حل کولو لپاره ضروری پای کې مونږه ایمان قاعده او دغه قاعده رأس بؤس ولا قاعده دا دوانه مونږه په آسان انداز کې دي سویلې چې حمزه ساکنه راغلی وي ما قبل د دې متحرک راغلی وي نو دا ما قبل متحرک بخاری نه د دوه حالونه یا به حمزه یا به حمزه نه علاوه بل حرف متحرک وي که حمزه ساکنه او ما قبل لري حمزه متحرک راغلی و نو دا حمزه نه ما قبل حرکت موافق په فعل سره بدلول واجب دی او د ایمان ولا قاعده وی لګي او که حمزه ساکنه او ما قبل لري د حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی نو بیا دا حمزه د ما قبل حرکت موافق په فعل سره بدلول جایز دی او د قاعده تر اصول ذئب ولا قاعده وي بیا منګه جائن او اوادم ولا قاعده په جمع باندې په آسان انداز کې څه ویلا چې کله په یو کلمه کې دوه حمزه متحرک راشي نو دوه حمزه به خالی نه د دوه حالونه یا به د دواړه حمزو کې یو حمزه مکسور وي یا بنوي که په دواړو حمزو کې یو حمزه مکسور وا نو دویمه حمزه په سره بدلول واجب دي او که په دوه حمزو کې یو حمزه مکسور نه نو بیا د دویمه حمزه په مفتوح سره بدلول واجب دي یو ته جائن ولا قاعده وي او یو د اوادم ولا قاعده وي د جائن قاعده تعلیل چې من کوو نو پای کې منګه قائل بائع ولا قاعده دا به هو تاسو ویله خاجي او بری کې شرایف ولا قاعده او د اجرا او د پکوش ولا هغه نه بعد پرون سبق کې منګه خطا یا ولا قاعده ویلی و چې هغه حمزه چې د الف مفاعل نو ورسو او د یا نه مخکې راشي دغه حمزه په یا مفتوحه سره بدلول واجب دي او شرط ولا ردا ده چې په دا حمزه با په مفرد کې به د حمزه نه مخکې د یا نه مخکې به حمزه نه وی راغلي کله یا نه مخکې حمزه راغلي بیا به قاعده نه چلیږي لکه شائیه چې باسل کې شائیه نشوائم او دویمه د دې قاعده لپاره موږ شرط ویلی دا چې د مفرد په څلورم ځای کې به د الف نه وروسته واو نه راغلی لکه هراوتون هراوي او د خارج که چېرته به مفرد په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو راغلی و نو هغه بیا په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي دا قاعده مو ویلو بیا موږ یسلو ولا قاعده ویلې وه چې هغه حمزه چې متحرک وي ما قبل لري حرف صحیح ساکن وي نو دا حمزه دا حرکت ما قبل ته نقل کول جایز او حمزه حذف کول واجب دي لکه یسالو سے یسلو بیا موږ ویلو دا چې دا قاعده عام طور باندې جوازي ده خو په دوو صورتونو کې یسلو ولا قاعده وجوبي ده یو د افعال رؤیت کې او یو چې نه دا په قلب مکانی په صورت کې نو په قلب مکانی په صورت کې چې کله دا قاعده ته وجوبي وګڼي نو کل خود مور چې عام صرفیان وای شاذ ده ان موسیقي ولا شاذ ذریعہ ختم کړه ده شذوذ والے ختم کړه ده ا دغه قاعده د وجنه ده سلو قاعده د وجنه پرون سبق کې تفصیل شوه ده بیا موږ وی خطیئه المقروءه چې دغه حمزه متحرک خو ما قبل لري حرف ساکن نه وي لکه ما قبل د ماده زائده یا تصغیر وي نو دا حمزه ما قبل د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي لکه خطیئه مقروءه څنګه سوال ولا قاعده ویل و چې هغه حمزه چې متحرک وي او مفتوح وي ما قبل لري متحرک وي نو دا حمزه ما قبل موافق بار فعل سره بدلول ما قبل حرکت موافق بار فعل سره بدلول جایز دي لکه سوال په دې باندې پوه شئ تاسو دا د محمود قاعده وي د محمود دا قاعده چې تاسو یې ذکر کړلې او د دې سره تا د صحیح قاعده ذکر کړې دي نو پرون ما ویلو چې ماضی مجهول جوړولو طریقه د مضارع مجهول طریقه د اسم فاعل طریقه د اسم مفعول طریقه د ظرف او د الی د دې ټولو طریقې تعالی درځي او دا قاعده وسرته وځي کې د محمود ټول ګرځونه او ټول څه تاسو حل کولای شئ چې پرون تاسو ملګرو هغه ګرځونه امیدو صحیح امیدو الحمدلله نن سبق کې منګه دریم نمبر په دای کې چې دا شروع کو مضاعف کم چې په هفت اقسامو کې دریم نمبر دی دا ته فائدې خورا وړاندې دي کیته مضاعف ویل کېږي موږ ویلو چې رفاع لام کلمې په مقابله کې به
سلور قسمه دا راغلي یا به د دینه د فا کلمې عفا علم کې مقابله کې به حمزه راغلی وي یا به حرف علت راغلی وي او یا به د فا علم کلمې مقابله کې دوه حروف دی جس نه راغلی وي او یا به حس نه وي راغلی نو که رفع علم کلمې مقابله کې حمزه دوه حروف دی یو جنس نه او دغه نه وي حروف علت پکې نه وي نو ته صحیح وي دا قوانین تیر شوي دي او چې رفع عین کلام کلمې مقابله کې حمزه راغلی معموز وته وي چې دا قاعده قوانین او صيغه دا تیر شوي او نن سبا کې مضاعف وایو د مضاعف تعریف داره مضاعف معنی دو چند کړه شوی نو مضاعف دوچن نو دې ته مضاعف زکوي چې په دې کوم دوه حروف یو جس راغلي چې د فا عین لام کلمې په مقابله کې پکې دوه حروف دی یو جس راغلي وي نو بیا به دوه حروف پکې یو جس راغلي وي نو بیا دې ته څه ویل کېږي مضاعف ویل کېږي دا مضاعف دوه قسمونه دي یو ته مضاعف ثلاثي وي یو ته مضاعف رباعي وي مضاعف ثلاثي چې په آسان تعریف اداره چې په ثلاثي کلمه کې راغلي جو مضاعف ثلاثي دی اگر په رباعي کلمه کې دوه حروف دی جس راغلي وي نو دا مضاعف رباعي دی بل د مضاعف ثلاثي دویم تعریف داره چې د فا عین یا عین او د لام کلمې مقابله کې دوه حروف دی جس راغلي د مضاعف ثلاثي وي او د مضاعف رباعي تعریف داره چې د فا لام اول عین لام ثاني په مقابله کې دوه حروف دی جس راغلي د مضاعف رباعي وي زلزله لکه د دې لپاره مثال دی حس حصل د دې لپاره لکه مثال دی پوه شو به معنی ها بیا د محمود د مضاعف چې څومره قاعده دي کنه په دریو کرخو کې د ټوله قاعده وره په دریو کرخو کې کله چې د مضاعف خو جوړ دي چې دوه حروف دی چې راغلي دا خو جمع نه کنه دا دوه حروف دی چې راغلي دي کنه دا به یو اولنې به ساکن او دویم متحرک وي اولنې ساکن دویم متحرک نو چې اولنې ساکن او دویم متحرک وي نو په دې کې خو لکه خبره نشته ده دې کو به منګ ادغام کوو دا کته نه منې جمله په ادغام کې دوه حروف کې دی چې راغلي دي اولنې ساکن او دویم یا به متجانسین راغلي وي مثلین یا متجانسین مثلین چې دوه یو شان دي لکه بابا راغلي تا راغلي تا راغلي جیم راغلي او یا متقاربین لکه دال او تا وعدت نو بدی کو خبر نشته دی کو به ادغام کوي دا دوه حروف دی چې راغلي دي او دوانه متحرک دي دوه حروف دی چې راغلي دي او دوانه سری متحرک دي نو دا به خالی نه وي د یو درو خالونه د زو حالونه به خالی نه د درو خالونه یا به دي وي چې دوانه به متحرک وي او ما قبل بته هم متحرک وي پوښوي دا دوه حروف چې کوم متحرک دوه متجانسین متحرک دي د دینه ما قبل هم متحرک دي دویم صورت ده ما قبل با ساکن وي ما قبل به ساکن وي خو قابل د حرکت به وي سوي قابل د حرکت به وي او نمبر 3 چې ما قبل ته ساکن وي ما قبل به ساکن وي خو قابل د حرکت بنوي پوه شو باندې ها دا څه شوې 1 2 3 4 دغه قاعده دي بس یو وګورئ ماده چې کله دوه حروف دی چې نراشي اولنې ساکن به متحرک وي نو ادغام واجب دی سره ادغام سره واجب دی دویم چې دوه متحرک راغلي وي او ما قبل هم متحرک وي نو حکم د دې داره دای حکم دی حکم د دې داره چې دای کې با منګه اول به ساکن کو او دویم کې به مدغم کو اول به ساکن کو او دویم کې به څه کو مدغم کو دریم نمبر چې دوه متجانسین راغلي دي دوه متحرک دي ما قبل ساکن دي هو قابل د حرکت ته سره قابل د حرکت ته دې حکم سره چې د متجانس اول حرکت به ما قبل دور کوم متجانس اول حرکت به ما قبل دور کوم لکه ګران دي کنه او کما قبل ساکنو دو متجانسین راغلي دي دوه متحرک دي ما قبل لدی متحرک نه لري ساکن دي او قابل د حرکت نه لري نو په دې صورت کې بدلی کومه چې اول به ساکن کوم اول به ساکن کوم او دویم کې به مدغم کوم لکه ګران دي دا خبره دې پورته خبره را شو ما ته وګورئ خو کله چې دوه حروف دیو جنس راغلي دي دوه حروف دیو څنګه راغلي دیو جنس نو یا به د دوه حالغه یا بل اولنې ساکن به متحرک وي یا بدوان متحرک وي کولنې ساکن به متحرک ته حکم یې سره
ادغام پکې واجب دی او کا اول دو متحرک راغلیو د دوانو متحرک با د دوانو متحرک د ما قبل بخالی نه دي فو حولنا یا بل ما قبل هم متحرک وي یا ما قبل ساکن وي کما قبل متحرک وو نو بیا به صرف موږ د کو چې اولنې به ساکن کو دویم کې مدغم کو او کا د دوانو متجانسین نغری دوانو متحرک دي ما قبل لري ساکن دی خو قابل له حرکت دی نو د متجانس اول حرکت به ما قبل د نقل کو او کنه جو بیا به دا په دغه ځای باندې به اولنې به ساکن کو دویم کې مدغم کو پوه شئ دی لاولنی قاعده ته دی لکه ما کتاب بند کا کنه په کتاب کې کم ځای دی په کتاب کې جو خبر نه و ها دا لاولنی ساکن دوی متحرک چي وي نو دی قاعده ته ویل کېږي مد ولا قاعده سو لکه ګوره مددن دو حروف دي چې راغلي دي راغلي ها دو حروف دي لاولنی ساکن دوی متحرک ده کنه نو دا قاعده ده مد ولا قاعده پوه دویم ته ویل کېږي مد ولا قاعده سو مد اصل سره مددا دو حروف دي جنس راغلي دي ګندې راغلي ا د متجانس اول ما قبل متحرک ده کنه ها نو دا اولنې بس کو دویم کې مدغم کو نو دا څه قاعده ده مد ولا پوه شئ دریم چې دوا متجانسین راغلي وي ما ته وګورئ دو متجانسین راغلي نو متجانس اول ما قبل ساکن وي خو قابل د حرکت نه وي نو دیتا منغ وایو حاج ولا قاعده یا حاج یا ماده یو شی حاج اصل کې حاججون حاججون حاججا اصل سره حاججا دو ورو دي چې راغلي کنه او د متجانس اول ما قبل ساکن ده کنه او قابل له حرکت نه لري ځکه دې متجانس اول ځا حرکت دی لور کوم دا بالف پاتې شي ها نو قابل له حرکت نه لري جو په دقه ځای کې حکم مال غول لري چې متجانس اول خدا د دې لپاره ده دا د دې خو چې قابل له حرکت نه وي قابل له حرکت نه وي نو بیا به منګه په دقه ځای باندې با په دقه ځای باندې به منګه له اولنې متجانس په ساکن کو اب دوی مدغم کو پوه شو به باندې او کچرتا متجانس او دې قاعده ته ویل کېږي حاج ولا قاعده او موید ولا قاعده او کچته دوا متجانسین ناغلیو دوانو متحرکو ما قبل لري متحرکو قابل ما قبل لري ساکن او قابل د حرکت وو نو بیا به د متجانس اول حرکت ما قبل د نقل کو دې قاعده ته یمد ولا قاعده سو ته وي یمد او دا قاعده یمد فاصل کې سو یمدودو نه دو متجانسین ناغلی کنه او دوانو متحرک دي کنه نو متجانس اول ما قبل قابل له حرکت ساکن د قابل له حرکت دي دال حرکت با ما قبل دور کما سب شي یمد او بیا خو جو ادغام دی یمد دا قاعده دي نو پوه شئ دا اوس ګوره دا ته په لنډه باندې ذکر کړی اوس پته داسې وي چې مد ولا قاعده سره کله چې دوه متجانسین به یو کلمه کې راغلي او نه ساکن دوه متحرک وي نو دا به موږ څه کوو ادغام به پکې کوو څه به کوو ادغام به پکې کوو په دې باندې پوه شئ ها دویم قاعده چې کله دا مدون ولا قاعده ده لکه مدون چې په اصل کې سو مدودون سو باندې او فرون چې په اصل کې سو فرون دو متجانسین ناغری دي دوانو متحرک دي دو متجانسین دي دوانو متحرک دي او دا بمنګه پدې کې به حکم دار چې دی لاولنې ساکن لاولنې به ساکن دوی کو مدغم کو خو د دې قاعده لپاره شرط دا دی چې دا کلمه په کمی کې چې دا راغلي دا ول فاعلون او د فاعلون په وزن باندې بنې راغلي لکه سببون کې به دا قاعده نه چلیږي والسببون دی کنه دا خو دوه حروف کې دیو چې راغلي دي کنه یا اسانه خبره ده چې دا بس په فعل کې چلیږي مړه دا مد ولا قاعده په فعل کې چلیږي په اسم کې نه چلیږي ځکه په اسم کې دوه حروف دیو چې راتل دا ثقيل نه دي خو فعل ثقيل له فعل ولې ثقيل دی ما تاسو ویلي دي په فعل کې درې سوزونه کم پکې معنی مصدری پکې وي نسبت ال الفاعل پکې وي نسبت ال زمان پکې وي نو دا معنوي تور باندې ثقيل له نو دی خو کده لفظي تور باندې لګوم ثقيل کیږي نو دل واره نه کوي نو دې چې بکم دې کوم د سره خو دې قراجو چې موږ بیا لکه دا کو سره گزارو سره کو لکه دوه علامات تانیث موږ یو ځای نه شورات له نه شورا واستله بدایږي پوه شو دا موږ په فعل کې نه شورات له په اسم کراتلی شي دا اسم سره له گزار کیږي نو دغه شان دي د دوه حروف دی چې دوانه متحرک وي په اسم کې راتلی شي خو په فعل کې نشي راتلی لکه قران مجید کې دي فيها سرور مرفوعه نو دوه حروف دی چې راغلي دي او د متجانس اول ما قبل متحرک دي او ما تاسو وی چې دغه فاعلون فاعلون دای وزن باندې چې داراتلی شي یا لکه دغه سببون داراتلی شي ددنون راتلی شي په دې باندې پوه شئ
ها درېمه قاعده ده یمد ولا قاعده. یمد ولا قاعده څنګه ده چې کله په یو کلمه کې دوه حروف د جنس راشي دواړه متحرک وي د متجانس اول نه ما قبل ساکن وي قابل د حرکت وي ساکن وي او قابل د حرکت وي نو د متجانس اول حرکت به ما قبل ته نقل کو او ادغام به پکې کو لکه یمد چې بازر غسو یمدود او در سلورمه قاعده حاج ولا قاعده حاج موید ولا کله دوه حروف د جنس راشي او دواړه متحرک وي د متجانس اول نه ما قبل ساکن وي قابل د حرکت نه وي نو د متجانس اول به ساکن کو او په دویم کې مدغم کو لکه حاجه چې بازل کې حاججه حاجون چې بازل کې حاججون مویدون بازل کې مویددون نه ګرانی دي مونږ دا قاعده ها ګرانی دي ګرانی اسانی دي یو راته وای نو یو خود څه وکي چې دا خبره ما ته یاد کړي چې دا خبره یاد کړل نو ته پوښتنه چې لکه تا کالج د کړه ده د څه وای دا یو کس پاسه پلند ول پوز کوی چې دوه حروف چې کله دی جس نراشي ها یو متجانس په دویم کې مدغم کو مدودن کدوانه متجانسین متحرک راغلیو یا د دې وای د دوه حال نو وای چې دواړه متحرک وي کنه نو ما قبل به یا متحرک وي ما قبل متحرک وي او یا ما قبل چې د ساکن وي کما قبل متحرک جو په دغه اخلاص وا لو له په ساکن کو په دویم کې با مدغم کو خدا په فعل کې دا قاعده چلیږي او دا بل کما قبل ساکنو نو بیا به دوه حال نه خالی نه وي یا به قابل حرکت وي یا به قابل حرکت نه وي د څه خاص ان بشي تاسو یا به حرکت وي یا به قابل حرکت وي یا به قابل حرکت نه وي که قابل حرکت وو د متجانس اول حرکت به ما قبل د نقل کو اګه متجانس اول نه ما قبل قابل د حرکت نو په دغه ځای باندې بیا د متجانس اول به ساکن کو په دویم کوي مدغم کو دغه خبر آسان ده تاسو بل ملګری پاسه دا وای دا خو آسان خبره ده په درې ټکو کې تاسو دا کولای شئ وای ها متجانسین دلته یو خو د قاعده هغه د تجوید هغه مثلین دي کنه چې دوه حروف د یو جنس نه لشي کنه او دلته کې دي ته متجانسین په دې کې دا وایي چې دوانه یو د یو جنس نه راغلي لکه یو قسم حروف دي ته هم متجانسین وایي په تجوید کوته مثلین وایي او بدای کې چې کله قریب المخرج حروف نو هغه د الګي متقاربین وایي دلته هم دغه د متقاربین دي او دې ته دغه د متجانسین وایي د مثلین دي د متجانسین وایي وای ها نه یا به اولنې ساکن دوی متحرک یا به دوانه متحرک وي ادغام کول واجب دي ماشاءالله او دې قاعده ته کومه قاعده وای مد ولا قاعده ما قبل بلدي هم متحرک وي جی ماشاءالله بیا ول اولنی د جانس په ساکن کو او دویم کې مدغم کو او دې قاعده ته مد ولا قاعده وای مد ولا مد فر ما قبل د متجانسین نه ما قبل ساکن وو نو بیا به دوه حال نه خالی نه جی ماشاءالله نو په دغه ځای باندې به صحیح ده د یمد ولا قاعده په الملحقات کې نه چلیږي خان یمد ولا قاعده په ملحقات کې چلیږي لکه جلببه نو بجلب به کوم به حروف دی چې راغلي دي او متجانس اول ما قبل ساکن هم ده او قابل له حرکت هم ده خو بیا به هم نه بدلیږي ولې نه بدلیږي ځکه وجه دا چې لکه دا خو موږ د حرج په وزن باندې کو او کتبه کې ادغام وکي او قاعده به وچله نو بیا به دغه په وزن باندې نشي لہذا الحاق به بیا فائدہ پاتې نشي دا خبر تاسو ته یاد شوله بل ملګری راته وای کنه دا خو د پښتو خبره ده استاد صاحب ته وای اسماعیل صاحب جی جی یا با اولنې ساکن جی که اولنې ساکن دوی متحرکو
جی صحیح ده ماشاءالله. او دې قاعده ته مدن ولا قاعده وای. ها دویم کې مدغم کو صحیح شو ماشاءالله. او دې قاعده ته مد ولا قاعده وای. جی مد فر ولا جی وای ما قبل ساکن ما قبل ساکن به دوه نه خالی نه. جی جی ماشاءالله. یا قابل حرکت یا منی دا متجانس اول حرکت با صحیح شو ماشاءالله. هو جی جی د متجانس اول نه ما قبل ساکن وي خو قابل د حرکت نه وي. صحیح شو ماشاءالله ماشاءالله. تاسو پوه شو به باندې کنه دې کې څګران خو باندې کنه دا څلور قاعده دا شولې یو مد ولا قاعده یو مدن ولا قاعده یو يمد ولا قاعده یو حاج ولا قاعده صحیح ولا. او دا بل قاعده چې دا موږ ویلې دا مضارع مجزوم کې موږ ویلې و لم يمد لم يمد لم يمد ال دی ویلو کنه کله موږ د قاعده ویلې کله چې لام کلمه چې دا مشدد وي د مضارع کلمه شوی مشدد وي نو دا په مضارع مجزوم کې مضارع مجزوم یعنی چې کله په دې باندې حروف جازمه داخل شي ان لم لما لم امر ولینه دا به داخل شي نو دا کلمه د خپل اصل نه علاوه په دوو طریقو باندې نور ویلېږي. لکه یو فقید غام او دویم دا چې دویم متجانس لا فتح اور کو یو لسور کو کسره اور کو ها او که عین کلمه مضموم هو نو په دریو څلور طریقو سره بیا ویلېږي. لکه مد عین کلمه مکرر ده کنه عین کلمه به مشدد ده کنه نو چې کله عین کلمه مشدد وي او په دې باندې بیا دغه جوازم داخل شي جوازم به داخل شي نو جازم چې داخليږي نو دا په چا کې عمل کوي په فعل مضارع کې عمل کوي کنه دا فعل مضارع نه بیا چې کومې صيغه جوړيږي په فعل مضارع نه لکه جهاد شو او دغه شان دي امر شو نه شو نو دا به خپل اصل نه دا په درې طریقو سره ویلېږي په څو طریقو سره په درې سره لکه يمد ده سره يمد نو بدی يمد باندې چې ځکه لم داخل کما نو د دې درې صورتونه دي لم يمددو په اصل کې وکنه په اصل کې لم يمددو وکنه نو چې لم به داخل شي یا ویل شي لم يمددو پوه شوي او که یا به څه وکي چې دا لم داخل شو په دې يمددو باندې کنه نو دا د لاولنه متجانس خو تا ساکن کو د دې د وجنه دا لم يمددو ده يمددو یا خو پکې دې څه وکا چې دې متجانس اول حرکت ما قبل ته موږ نقل کو د دې قاعده د وجنه يمد قاعده د وجنه نو دا به دې شي يمد د شو کنه وس به معلم داخل کو نو د لم د وجنه دا دالهم ساکن شو نو د شو دو ساکن نه لل کنه نو بیا چا دې ته کتل دي چې الساکن اذا حرك بالكسره دغه دې دویم لام دال کسره ور کړی دا او چا دې ته کتل دي چې را فتح اخف الحرکت ته جدا دې له فتح ور کو نو لم يمد او چا پکې دې ته کتل دي چې لکه په عین کلمه باندې ضمره نو په عین کلمه باندې کله ضمره شي نو بیا دې لام کلمې ته هم ضمه ور کول پکار دي چې لکه دا کله د زمينه په کسره ته د کسره په زمې ته تم خو دا باندې زمه ته جوړه په دې زمو وای دا په لم بکې يمد هم ویل نو لم يمد پوښوي لم يمد او چې موږ امر وایو نو مد امد دا څلورم صورت چې کوم دی د زمې دا دا بس حاله بجاری کیږي کله چې عین کلمه مضمومه وي که عین کلمه مفتوحه وا نو بیا یا مکسوره وا بیا به دغه درې صورتونه وي لکه فر يفر ده کنه يفر اصل سره يفررو پوښوي يفررو نو چې لم پته ولګي نو لم يفرر بشي کنه لم يفرر نو صورت دا شو دویم دا شو چې يفررو د متجانس اول حرکت ما قبل د نقل لیکو نو دې سی وی يفررو لم په داخل کا د لم د وجه نه بل اخر نه متجانس ساکن شي دو ساکنان نالل کنه و چاري دویم ساکن ته جنن فتح ور کړی دا دغه چې فتح اخف الحرکت چا ور کسرو کړی دا او زمه بګینه ولېږي نو موږ وایو لم يفر صحیح ولا ګرځاو نو بیا ورستو وایو دا پنځه قاعده به تاسو ته دي شي په دې طریقه باندې به یادی کوي
او نور چې تاسو ځان له قاعدې چې نن دا خو یادې کړي دي خو دا داسې چې تاسو بالکل په اسانه باندې یادولی شئ خو که یو لس منټه تاسو د یو بل سره واړو نو انشاءالله وبړوئ ورځئ پې